میں کم جمعیت علمائے اسلام چې کوم کینډیډیټ دی مفتی حاکم علی حقانی هغه لګیا دی په کلاره ناست نه دی، هغه خو برپور طریقې سره خپل انتخابي مهم چلی او موږ ګورو ډېر ناوخته پورې هغه انتخابي مهم چې وي روان وي. نو بل دا دی یو خو سیاسي ورکر دی، بنیادي طور یې ورکر دی او ښه تربیت شوی دی. ولې مولا مجاهد خان چې د ایم پی ای پاتې شوی دی، هغه معاون خصوصي پاتې شوی دی، هغه نه سیاست او زده کړې ترې کړې ده. او دغه شان چې مختلف سیاسي جماعتونو سره تېر شوي چې پی کې 63 کم الیکشن و اختیار ولي چې به یې کامیاب شوی و، هغه سره خو برپور کمپین کې چلولی دی ورته. نو دا چې انتخابي مهم کار میټینګونه جلسې کونبې سیاسي ورکر راماتون خپل پارټۍ ته یا خپل بیانیې ته راویستن، دی یو تجربه یو ملکه و تحصیله ده مفتی حاکم علی حقانی سره. او نن چې موږ ګورو نن هغه مختلف ځایونو کې باره بانډه شو، کم شیرین کوټې شو، رشکه شوه، نو شیر کلا درې علاقو کې، امانګړ کې، خټ کلي کې، شوراباد کې درنې جلسې شوي دي، کار نه میټینګونه هم شوي دي، شمولیت هم ورسره شوي دي. او ته اوس چې کوم دی نو د بیانې چې کوم ده لکه مهنګائی خلاف کا بیان دی یا حکومت ناقص کارکردگی، پیټرول مصنوعات سیوا کی مختلف اشیاء کی ګرانی، دا ډېر بهترین انداز کې دی پیش کوي. او نن د سره کافي مختلف مقامات کې چې کوم مونږ ته د خبرونه کوم راسولي خپل سرګرمیان مونږ ته راپورټ کړي دي، نو کې شمولیت اعلانونه دی سره شوي دي. نو چې دی روزانه بنیاد باندې هغه خپل پوزیشن چې دی حاکم علی حقانی یا بهتر کوي. بالکل جی.